وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى العصبية فليس منا. محترمینو، په کومه مسله کې چې مختلف خلک راغونډ شوي، بنیادی مسله اصل کې مسله دا د حدودو ده، تنازع ده. منګه مسلمانان دي او په اسلام کې به منګه پښتانه، په پښتنو کې به منګه قبایلی. نو د پښتنو تاریخ چې ګوري، تاریخ لیکلی پښتون چې ایمان راوړی هم په جرګې راوړی، په ډزه، په کوتک، په ټوپک، په دباو باندې پښتون ایمان هم نه دی راوړی. کله چې د الله نبی دنیا ته سفر وکړ، دنیا ته راغی، نو صحابه چې دي په ټوله دنیا کې خواره دي، نو دې علاقو ته هم صحابه رال او دعوت په شکل کې چې یو نبی راغلی دی او هغه د اخري د نبوت اعلان کړی دی. دی ویل داسې خبرې موږ نه منو، موږ د الله د نبي خوا له ځو. پښتانه خو عجیبه خلک دی چې هلته لاړ، د الله نبي ته پوښتنه وکړو ستاسو رای، ستاسو دستور، ستاسو منشور څه دی؟ ویل په موږ کې څو خبرې دي، په موږ کې غیرت دی، په موږ کې پرده ده، په موږ کې حیا ده، په موږ کې مېلمستیا ده. ویل دا خو داسې خبرې دي، صرف دا کلمه قدري وي نو تاسو بورې وئ. دا یوه خبره در پکې نیمګړې ده چې صرف کلمه قدري وي. نو مسله دا ده چې دا مسله د چا دا تنازع ده د حدودو د ځمکې. دوه قسمه خلک دی، یو فریق دا زمون خلک دی، یو فریق هغه خلک دی. خو د هغې نه مخکې یوه خبره عرض کول غواړم. کنځله، رد بده، سپکې ستغې خبرې دا مه کوئ. تاسو خو بیخي مه کوئ، ځکه چې موږ د چا سره کینو وایي مومن چې دي دا په جرګه پوهېږي او دا په خبره هم پوهېږي. نو که تاسو خبرې کوئ داسې غلطې، نو بس بیا خو تاسو مومن نه شولئ. نو دا لوز وکئ، دا وعده وکئ، که هغه بدې خبرې کوي نو تې مه کوه. ځکه یو شاعر فرمایي بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. د بدۍ جزا په بدۍ سره، د کنځلې جزا په کنځلې سره. دا خو ښځه هم کولی شي. ماشوم چې یو ماشوم ته خبره وکړي او بل ور جواب ورکړي وایي یخ مې کوي، یخول مه کوئ. غلطه خبره، ستغه خبره، سپکه خبره دا مه کوئ. نو دوه قسمه خلک دی، یو قسم خلک دا دی، یو هغه دی، دا فریقین دي. او یو قسم خلک بل دی، هغه د زمونږ د مومن د جنسي د باجوړ نه علاوه خلک دی، نو هغوی به تماشه نه کوي. یا یو قسم بل خلک دی چې هغې ته حکومت وایي، نو حکومت به څه کوي؟ تاسو به هم دعوه کوئ، هغه به هم کوي. داسې خبره نه ده، که شی تاسو ګټئ که هغې ګټي. حکومت د حکومت ذمهواري څه ده؟ یا زمونږ د دې جنسي د دوو جرسو نه علاوه چې کوم خلک دی د هغو ذمهواري څه ده؟ هغه به جرګه کوي. دلته شر جوړېږي، فساد جوړېږي او بعضې خلکو ته ناستې تماشه کوي او د مظالم لاس نیولی شي او نه نیسي. د الله نبي فرمایي، الله تعالی فرمایي فبعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجله. دوه کسان دي، یو ظالم دی، خامخا به یو ظالم یو ظالم دی بل مظلوم دی، او دا یو تماشه کوي، د ظالم لاس نه نیسي، جرګه پکې نه کوي، خبره پکې نه کوي. نو الله فرمایي د ظالم نه به بدله اخلم، ولانتقمن ممن قدر على نصر المظلوم. د مظلوم مدد یې کوو، مظلوم ته مظلوم نشي ویلی، ظالم ته ظالم نشي ویلی. الله فی عاجله وآجله، په دنیا کې به هم ترې بدله اخلم، په آخرت کې به هم ترې اخلم. نو برای کرمه زما اپیل د حکومت نه دی، او یو حکومت چې دی نو دا د فریق نه جوړېږي. په کرسۍ چې کوم سړی ناست دی برای کرمه، دا کرسۍ د هغه جاګیر نه دی، د هغه جایداد نه دی، دا خو سوالي کرسۍ ده، سوالي کرسۍ ده. نو دا به په کرسۍ باندې بې انصافه فیصله نه کوي، ګینې دی د کرسۍ غدار دی. نو یو خبره ستاسو نه کوم، دا شیطان نه دی، د دې فرعون سره ډېر کور. فرعون شیطان له راغی، ویل ځوانه ته پوښتنه دا کوم چې په مخ د ځمکه ناولی سړی کم یو دی؟ ویل ناولی ته ستا نه بل ناولی شته؟ ویل څرنګې؟ فرعون چې دی د 400 کاله د په سر باندې درد نه و راغلی. ویل تا د خدای دعوا وکړه غټ ناولې خو ته؟ هغه ویل نه بیا کوم، ویل نه دنګلي نه دنګ، اوس خبره کړې ده بیا دې ملګري نه پیدا کېږي، تیار ملګري مې نه ځي.
نو ویل بل ناول څوک دی ویل یو ته یو ځای ما ویل زما استاد پاسه بل ویل یو بلم دی زما نم غټ ناول دی ستانم غټ ناول دی ویل هغه کم دی ویل چې هغې له دوه کسان لانجئ او څوک چا لانجئ او دا جرګه ول راشي او دا کم کس چې جرګه نه مني دا د شیطان نم ناول دی دا د فرعون نم ناول دی نو برای کرمه سوال درته کومه چې یو برات بد یو بکنځلي یو ستغې خبرې یو سپورې خبرې نور جیل یوسف علیه السلام څومره وخت په جیل کې تېر کړی دی او د جیل نه کله تلو نو د جیل په دروازې 3 خبرې ولیکلې هذا معرفة شماتة الاعداء د دشمنانو د خوشحالۍ دی دی و معرفة الاصدقاء د یارانو پیژنګلو دی دی یار به پکې پیژني او دشمن به ډېر سخت خوشحاله نو برای کرم ستغې خبرې سپکې خبرې بېځایه خبرې دا مه کوئ او کومه خبره چې د په آخري صحیح طریقه سره کوئ او که جرګه دله راتلله نو جرګې له واک ورکوئ جرګې له که جرګې له واک نه ورکوو نو بیا هم خبره کمزورې ده او دریم نمبر اخري خبره د صحیح نیت وکړئ الله تعالی به ستاسو مدد کوي و اخر دعوانا